پټول د یو زنانه سره بیا بدفعلي او هغې سره بدکاري کول، بیا لغړه پرېښودل په جنابت کې، دا څومره عظیمه غټه ګناه ده. بیا هم الله جل شانه معاف کوي ګناه، خو چې استقامت سره. عمر رضی الله تعالی عنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضر شو. عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات ژړل. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما یبیک یا عمر، یا عمر رضی الله، یا عمر په تا باندې څه چل شوي، ته ولې ژاړېږي؟ یعنی ولې ژاړې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته عرض کړي یا رسول الله، په دې دروازه کې یو نوجوان ولاړ ډېر زیات ژاړي، د هغه د ژړا په وجه ما له هم ژړا راله. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ای عمر ورشه هغه نوجوان زما خوا ته راوله. کله چې هغه نوجوان د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضر شو، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ما یبیک یا شابو، یا نوجوانه ته ولې ژړېږي، په څه وجه باندې ژاړې؟ هغه نوجوانو ته عرض کړي یا رسول الله زه ډېر ګناهګار یم، نه د معلومه الله جل شانه ما سره څه معامله کوي، د الله په دربار کې چې پیش شم الله ما زما په دغه کې څه فیصله کوي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ولې؟ یو منه ډېره غټه او عظیمه ګناه شوې ده. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل شرکتو بالله یا شاب، یا نوجوانه آیا تا د الله جل شانه سره شرک کړی دی؟ هغه ورته لا، یا د الله رسول ما سره شرک نه دی کړی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي قتلت نفسا فی حقه، یہ نوجوانه تا چرته په ناحقه باندې قتل کړی دی؟ هغه ورته لا، یا رسول الله ما قتل نه دی کړی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل السماوات السبع والأرضين السبع. انا کچر استا گناهونه د اسمانونو برابر شي، د وو اسمانونو برابر شي، د وو زمکو برابر شي، او دی مضبوطو غرونو برابر شي، بیا هم الله جل شانه ټول گناهونه معاف کوي. نو هغه نوجوانو تی چې یا د الله رسول زما ګناه دی وو اسمانونو وو زمکو او دی مضبوطو غرونو هم زما ګناه سیوا ده. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ذنبک امل عرش، ایا ستا ګناه د الله جل شانه د عرش نه هم غټه ده؟ هغه یا رسول الله زما ګناه دی الله جل شانه د عرش نه هم لویه ده. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذنبک امل کرسی، ایا ستا ګناه د الله جل شانه د کرسی نه هم غټه ده؟ او جی زما ګناه د الله جل شانه د کرسی نه هم غټه ګناه ده. څونه غټه ګناه به د کړي دی نوجوان. بیا ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذنبک ستا ګناه چې ده د الله جل شانه د ذات نه هم لویه ده. هغه ورته لا، یا د الله رسول زما ګناه د الله جل شانه د ذات او د عفو نه غټه نه، د الله جل شانه رحمت ډېر وسیع دی، ډېر غټ دی. بیا ته حضور پاک اسلام فرمایي چې الله جل شانه ټول ګناهونه معاف کوي. وایه نوجوانه کومه ګناه دې کړې ده؟ هغه نوجوانو ته عرض کوي یا الله رسوله زه هغه ګناه نشم بیانولی، ما له حیا راځي. حضور پاک اسلام ته فرمایي یې نوجوانه وایه کومه ګناه دې کړې؟ هغه نوجوانو ته عرض کوي یا الله رسوله زه یو کفن کشومه، د کفنونو مې پټول او د انصار یو زنانه وفات شوه، زما دې کفنونو د پټولو زما وکاله وشو. د انصارو یو زنانه وفات شو، یو جینۍ وفات شوه، زه لاړم د هغې نه مې کفن لرې کو، چې کفن مې ته لرې کو واپس ترې را روان شوم. چې څنګه را روان شوم نو شیطان زما په زړه کې وسوسه واچوله چې ورشه دې جینۍ سره زنا وکړه، ورشه دې جینۍ سره خپل حاجت پوره کړه. هغې سره ما خپل شهوت پوره کو. هغې زه چې را روان شوم هغې جینۍ ما پسې آواز وکړو ای بدبخته انسانه، ای بدبخته نوجوانه، تا زه د غونډې مغبره کې تا زه زما حیا واغسته، تا زما عزت واغستو، تا په ټوله مغبره کې زه په شرمونو وشرمولم. ای نوجوانه کله چې د قیامت ورځ شي الله جل شانه به د ظالم نه د مظلوم بدل اخلي. ای نوجوانه زه به الله جل شانه ته په جنابت کې پاسم، الله جل شانه ته به زه په هغه پلیتۍ کې پاسم وي. هغه خبره زما زړه ته پیوتلې ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې د کله دا خبرې واورېدلې هغه ته پاسه حضور پاک صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک هغه بدل شو د غصې نه او فاسه ستا معافي نشته دی. هغه نوجوان لاړې عزتمند مسلمانانو، هغه څلوېښت ورځې مسلسل الله جل شانه ته ژاړي الله ما معاف کړه. الله جل شانه
ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله جل شانه زیات محبت د توبه کوونکي او صفای ساتونکي سره زیات محبت ساتي. نو هغه انسان چې کله لاړې هغه نوجوان نو څو ورځې پس څلوېښت ورځې وجړل. الله جل شانه جبرائیل علیه السلام راولي. ای جبرائیله ورشه محمد رسول الله سلام باندې زما سلام وایه، ورته عرض وکړه چې الله جل شانه فرمایي چې دا مخلوق تا پیدا کړی که ما پیدا کړی. هغه ته عرض کی او ته جبرائیل علیه السلام عرض کی رسول الله دا مخلوق تا پیدا کړی که الله؟ وی الله جل شانه پیدا کړی، زه هم پیدا کړم او دا مخلوق هم الله جل شانه پیدا کړی. بیا وته جبرائیل علیه السلام عرض کی یا رسول الله ای دې مخلوق ته رزق ورکې؟ که زه ورته رزق ورکوم. دې مخلوق ته الله جل شانه رزق ورکړي، ما ته هم الله جل شانه رزق راکړي. بیا ورته عرض کوي یا رسول الله دې مخلوق توبه ته قبلې او که زه قبلوم؟ نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مخلوق توبه الله جل شانه قبلې. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته عرض کوي یا رسول الله ورشه هغه نوجوان ته، هغه بس سوال جواب ولېږه چې د هغه توبه الله جل شانه قبوله کړې ده. هغه ما ته زهري او فریاد کړو عزتمندو مسلمانانو دونه غټه عظیمه ګناه د یو زنانه نه کفن پټول، د یو زنانه سره بیا بدفعلي او هغې سره بدکاري کول، بیا لغړه پرېښودل په جنابت کې، دا څومره عظیمه غټه ګناه ده عزتمندو. بیا هم الله جل شانه معاف کوي ګناه، خو چې استقامت سره په ندامت سره یا الله ما معاف کړي. اوښکې وبه یې د سترګو نه الله جل شانه ته درد پیش کړي. موږ خو توبه وباسو خو بیا ګناه کوو، توبه وباسو خو بیا ګناه کوو. نه، الله جل شانه ته په استقامت سره به توبه وباسو. الله جل شانه ټول ګناهونه معاف کوونکی دی. الله جل شانه دې زمونږ گناهونه معاف کړي. الله جل شانه دې زموږ ټول مسلمانانو را جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.